خو لیکن د خفګان په دی چې موږ دا چیز د ځان نه وباسو کوشش په دی وکړو د مسلمان دا حالت دی مسلمان دا حالت نه دی چې امام صاحب زما د خوږې خبره دی ونه کړه کوشش دا پکار دی چې موږ کمې دي چې هغه د ځان نه وباسو او کم ښه کار دی په هغې د خدای شکر ادا کړو اوس که زه مونځ کوی نو چې څوک کوي په هغه خو دا بده نه لګي زه هم ویښته د شریعت خلاف دي چې چا د شریعت مطابق دي په هغه دا بده نه لګي خدای شته کې پې ولګي د چا ګیره د شریعت په هغه بده نه لګي نو په ځای د دې چې موږ یو څیز په ځان بد وګڼو دې ته وګورو چې آیا دې چې دا کومه خبره کوي واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ما د بخاري وي مسلم وي نسایي وي ابو داود وي نو زه دې د ځان نه کمې وباسم او دا په هغه وخت کې دا مو چې دا پیشنونه اوس راوتي دا به هغه مشرکانو به هغه کول ګیرې به یې والې ویښتو کې به یې دا چلونه کول ځکه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایي چې داسې ویښته سم کړي الله دې د نیکۍ توفیق راکړي